ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو موږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې دوستی په حقیقت کې هغه دوستی را چې هغه د الله جل جلاله د رضا لپاره وي. حدیث پاک مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې د دوه مسلمانانو د یو بل سره دوستانه خاص ته الله جل جلاله د رضا لپاره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای الله تعالی به دې انسانانو له د عرش د سوري د لاندې ځای ورګي. نو دوستی په حقیقت کې هغه دوستی را چې هغه د الله جل جلاله د رضا لپاره وي. علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وی حد دو دوستان هغه کافرانو او دو دوستان د مؤمنانو. نو د دې دو دوستانو مؤمنانو د یو کس انتقال وشي چې هر کله د هغه انتقال وشي نو هغه انتقال کې دو سره چې هغه هر کله پروردگار عالم هغه تر جنت خوشخبری ووري نو د تبر دنیا د عملګری یا شي. نو پروردگار عالم تب سوالوږي یا پروردگار عالم یعنی زما ملګری په دنیا کې زمانہ پاتې شوی او هغه به ما تستا استاد پیغمبر یعنی د اتباع تاکید به راته کو او یا الله پاک د ګناهونو به منې کولم نیکه ته به دعوت راکو او دا به مراتوي چې یو ورځ به د الله تعالی په دربار کې یعنی دا حاضری دا کې نو یا الله پاک زما د ملګری دا په دنیا کې گمراه کوم چې د دې وجنه چې د الله پاک د دا نعمتونو ورکې په جنت کې کوم نعمتونه پروردگار عالم مال را کړی الله د دنه داسې را دي څنګه چې زمانه را دي الله بر دې دعا په جواب کې وته وي چې ستا ملګری لما په دومره اجر او دومره ثواب هغه مقرر کړی او چې تا ته معلوم شو دا هغه ثواب او دا اجر نو ته ډیر وخاندې او لږ بداته اوجاړي او بیا هر کله چې دا دویم کس وفات وشي انتقال یې وشي نو د دوانو روحونه دا به یو بل سره دا میلو شي. الله به تو فرمای چې تاسو دواړه د یو بل و صفت بیان کړي نو دواړه به د یو بل صفت دا بیانې چې دا ډیر بهترین ملګری دی او دا ډیر ښه ملګری د دې برخلاف هغه کافر دوستان دي چې هر کله د یو کافر انتقال وشي او هغه جهنم ته ور داخل شي نو د ته ملګری یا شي نه چې ملګری ور یا شي نو الله ته به دعا وکي یا پروردگار عالم زما د ملګری چې په دنیا کې ما نه پاتې شوی د به ما تستا او استاد پیغمبر د نافرمانی حکم به راته کو د نیکه نه به منې کولم ګناه طرف ته به راوستم او دا به راته وي چې د الله په حضور کې به ته حاضرېږي نه ګورې نه یا الله پاک زما د ملګري ته هدایت په دنیا کې ور نصیب نه کړي د دې د وجې نه چې ګوره زه د ګمراه کړی د جهنم ته رالم نو چې کوم عذابونه یا الله پاک ما ولیدو دا عذابونه زما د ملګري لم ورکه نو وګوره نو بیا به څه وخت پس د هغه بل انتقال وشي هغه به دواړو روحونه به یو بل سره دا میلو شي. الله به ورته وفرمایي چې تاسو دواړه د یو بل اوس صفت بیان کړئ نو دواړه به د یو بل بیا ځم بیانې دواړه به وایي دا ډېر بدترین ملګری دی ګورې دا ډېر بد ملګری دی د ده د وجې نه جهنم ته رالم نو دواړه به دا د یو بل بد وایي. نو ملګرتیا دا په حقیقت کې هغه ملګرتیا را چې هغه د الله جل جلاله د رضا دپاره وي. نو پروردګار عالم دې موږ تمام امت مسلمه هغه ملګرتیا دې موږ ته د بل ملګري دا نصیب کړي چې هغه زموږ دپاره د جنت ته تلو سبب وګرځي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب